ها ما دا خبره کوله چې ستا نیک ګمان هغه د یو ډاکو او ظالم نه د ولی الله برکات روباسلی شي او حاصلولی شي، او ستا نیک ګمان یو ډاکونه او د ظالم نه ولی الله جوړولی شي، او د ستا د نیک ګمان په برکت هغه ته هدایت کیدلی شي. هغه یو واقعیا کتابونو لیکلي چې و ډاکوانو هغوی د شپې چې څه ډاکا وغیره کولو هغه یې وکړه، بیا یو سرای ته راله. سرای لکه یو قسم هوټل که نه، نو بعضې به حکومت جوړې کړې وي، به وقف وي، خلک به پکې د شپې پاته کېده، او بعضې به د خلکو وي. نو دا و ډاکوان راله، سرای مالک چې و هغه ته یې ور وډبو، هغه راووته وي څوک یې؟ نو دې ډاکوانو ورته وی و کسانو وي چې مونږه مجاهدین یو. نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو او په نیمه شپه کې خپله ښځه راپاڅوله او زبردست تیارې وله وکړو او په هغوی باندې روټۍ وخوړه. او د دقې سرای والا یو ماشوم معذوره و، هغه یې دغه له راوسته ډاکوانو له د مجاهدینو په نوم چې دلته ایسار شوي وو، او ورته وی چې دې دم کوئ او تاسو خو د الله والا یې، مطلب دا دې ستاسو دعا قبلیږي. نو بس هغوی دغه ماشوم دم کړی دی، دعا ورته کړې ده. دا کسان تللی دي بیا په شپه کې وروستو، او بله ورځ بیا راغلي دي. دې سړي ته یې ور ډبولې چې کتلي دي چې اوخو دا خو بیا هغه پروني کسان دي. بس ډېر خوشحاله شو او د هغې نه په سیوا احترام او اکرام سره یې له روټۍ تیاره کړله. د روټۍ په دوران کې هغه معذوره ماشوم راغی او بلکل ټیک ټاک و. نو دې کسانو ته تپوس وکړو چې یاره دا څنګه د ماشوم خو تا پرون راوستی و، نو دې خو معذوره و، نن بلکل ټیک ټاک دی. ورته وی دا ستاسو دعا ده چې ستاسو د دم که دعا مو ورته وکړله، او کوم خوراک چې پاتې شوي هغه اوبه وغیره روټۍ، نو هغه مونږ ټول کور والا وخوړو، په دې ماشوم باندې مې وخوړله، هغه اوبه مې په ده باندې ستاسو جوټه ور واچوله، نو بس د ستاسو په برکت دی بلکل ټیک ټاک شو. لکه نو دا اوس و ډاکوان خو دې سړي پې نیک ګمان وکړه. نو نیک ګمان دغه سړي ته څومره پیدا ورکړه خو الله تعالی کوي که نه. نو د ده نیکو ګمان د دقې ډاکوانو نه د ولی الله برکت راوباسو او څومره خیر ورته حاصل شو. او دغه ډاکوان چې و نو د جهاد په فضیلت باندې پوه شو چې دا خو یو ډېر لوی عمل دی. په هغې وخت هغوی توبه وباسله او بیا قصه سات بهادر وکړه. دا مشهوره ده د جهاد په باره کې چې د فضایلو کوم کتابونه دي، نو تقریبا ټولو کتابونو کې دا شته. دوی بیا ډېر لوی بهادري ښکاره کړې. نو ستا نیک ګمان تا تم پیدا کوي او بل تم پیدا ورکوي. که پرس که ستا ګمان بد وي که نه، نو پیغمبر چې د خیر او د برکت سرچشمه وي، او چې ستا ګمان بد وي نو تا ته ترې نه هېڅ نه حاصلیږي. ولې ورکړه خو الله تعالی کوي که نه. او ستا چې ګمان ښه وي نو دغه د ډاکونه او د یو غلط سړي نه د هغې نه دې سړي ته څومره خیر ورکو. نو د خپل ځان په باره کې، خپلو بچو په باره کې، اهل و عیال خپل ګاونډي په باره کې هغه ښه ګمان ساتل پکار دي. نو انشاءالله چې یو بد نه بد سړی به ډېر شیطان به خو چې مطلب دا دی ستا ګمان ټیک وي، ستا تربیت وي، ذهن دی برابر وي، نو چې تا له راشي نو په احترام وي او مطلب دا په ادب باندې وي. نو زه کله کله سوچ کوم چې تر اوسه پورې زمونږ د خپلو ښځو او د بچو ګاونډي په باره کې سم ګمان برابر نشو. فرض که د یو سړي ګمان د خپلې زنانه په باره کې دی چې دا د زنانه زبان درازه ده، خبره نه مني او چیړ کوي، چې دی کله ورځي نو بس دا ښځه به په دقې چیړ چاړ کې زبان درازۍ کې مبتلا وي، خبره به نه مني. یا ماشومانو په باره کې دا دغه چې دا روانکاري دي او داسې دي او داسې دي، نو بس یا خدای مه کته د یو سړي په باره کې یو ګمان دی چې دی دا کار کوي. مثلا ته وایي چېرې پلانې سړی خو هر ټایم موبایل ګوري، چې ته کله ورځې به موبایل ګوري، خدای مه کړه دې نه علاوه څه بل څه غلط ګمان دي، عین ممکن ده چې ته ورشي او هغه کار کوي، نو هغه له به خدای پاک بیا د توبې توفیق ورکړي، معاف به شي. خو لکه تا په دې خپل بدګمانۍ باندې تباه کوي او ختمی دی. نو ښه ګمان، ښه فکر ساتل پکار دي. نو ما دا خبره کوله چې ستا نیک ګمان هغه د یو ډاکونه د ولی الله برکت راوباسلی شي، او ستا نیک ګمان یو ډاکو ظالم ته هغه د هدایت او د رشد هغه باعث کیدلی شي. نو بیا وګورئ سیاسي ته ورو، ملکی ته ورو، دنیاوي ته ورو،
یعنې وړ په سطح باندې چې زما او ستا ګمان او فکر هغه څنګه دی، نو بیا هغه شانتې نتایج حالات وغیره نو د هر شي اثر شته، که هغه ویل دي که لیدل دي او که فکر او که سوچ دی. او کم یو شی چې څومره لطیف وي دومره د هغې طاقت سی وي. دا یو جدا تقریر زما په دې باندې شته دی، نو انشاءالله هغه به زه اپلوډ کوم. د هغې کې د دې خبرې وضاحت دی چې یو شی څومره لطیف وي نو خیال فکر ګمان دا یو معنوي شیز دی، نو د دې ګورې طاقت هم د ظاهري شیزونو نه ډېر زیات سیوا دی، ډېر لوی اثر دی. نو بس الله تعالی دې وکړي چې زمونږ فکرونه سوچونه ګمانونه دا ټیک شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.